لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تاسو دا کم کسان چې لږ لري لږ به رانږدې شئ که نه مونږه زما ذمواري به دی چې زه به ډېرې اسانې خبرې کوم چې تاسو پرې پوهېږئ. قولو قولا سدیدا داسې خبرې کوه چې خلک پرې پوهېږي که نه سیده خبره کوه. قولا له قولا لینا نرمې خبرې کوه. لا تقولو راعنا داسې الفاظ مه وایه چې خلکو په سمجھ کې نه راځي. قولو انظرنا داسې وایه چې خلکو په سمجھ کې راځي. دا ویونکي ته هدایت دي، اورېدونکي ته دا هدایت دي. او د اورېدونکي کار ډېر ګراني. اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. هسې نه چې غوږ یې یخی وایي چې هلکه څه چلو تاسو خو نن لیټ د جومات نه راووتی وایي چې یاره ډاکټر صاحب راغلی او مونږ خبرې اورېدې. ما بیا وایي صحیح وې ونه یاره خدای شته زما خو ته فکر نه و. داسې یي که نه لم یخروا علیها صما وعمیانا. دا یو خبره تاسو که هر نسبتا زما دی نه لږ ګران دی او هغه دا چې اورېدل ډېر ګران کار دی. دې وجې نه خلک د مولانو نه تنګي د لیکچرانو نه تنګي چې خدای پاکه ټقې وچولو بس کوي نه. ویونکی چېرته نه ستړی کېږي. ټول نه اسان کار وینا ده. اورېدل ډېر قیمتي عمل ځکه دی چې کومه خبره مونږ په غوږ اورو که نه مونږ ته یاد دی. لکه زمونږ مور پښتو ویله نو مونږ پښتو ټیک ټاک ته اردو کې مونږ زارش نه کړه خو زمونږ هغې مشره خبره وي هغه تقریر کوو چې میرا قوم چې ہوتے چې خان صاحب قوم مؤنث ہے. هغه ورته چې تمہاری قوم مؤنث ہوگی میرا قوم تو مذکر ہے. دا ولې کومه خبره چې په اورېدو سړی هغه ډېره قیمتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات واحد ذات دی د آدم علیه السلام نه پس تر دې وخته پورې چې د زندګۍ ټولې پهلوی ښکاره دي. داسې لا کائنات داسې انسان نه دی لیدلی چې د هغه هر څه ښکاروي. دا واحد ذات دی چې هر څه ښکاره دي. او دویم نمبر دا چې د داسې کارونه بعضې کړي دي هغه ما ته خو پکې دوره فکر نه وي. د انګریزان چې که نه دي هرې خبرې ته ډېر په غور سوچ کوي. نو یو کس دی ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي د امریکې و. هغه یو کتاب لیکو دی 100 نو په هغې کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټاپ کېښودو. نو چا ورته وایي چې هلکه ته خو عیسایي نو عیسی علیه السلام به دې په ټاپ ایښود لکه 100 کسانو لیست تا رخ کړی نو د پاسه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورپسې بیا عیسی علیه السلام یا آینسټاین وغیره تا لیکلي دي. نو ښه نه ده چې تا پیغام خپل هغه وې نه. اټ از بیکاز هی واز د سکسسفل پرسن both in religious field as well as in secular field. دا واحد کس دی چې هر ځای کامیاب و. نو دې باندې هغه خلق پوهېدو چې دا واحد کس دی چې د اجرت سنبال کړې وه او مې جومات سنبال کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې یو که صحابي دی هغه وایي ما به هر څه لیکل. وایي ما ته چې لکه هر څه مه لیکه پیغمبر دی کله به خفه کله به خوشحاله مونږ وایو که نه کله به کور جنګ کړی نو ته هر څه لیکې دا ته زیاتې نه کوې. نو هغه ما ته ووایي چې نه اکتبو لیکه د دې نه د حق نه علاوه بله خبره نه وځي. دا واحد شخصیت و چې د خپل اجازت ورکړو چې تاسو څه وایې هغه لیکئ. نو ډاکټر مایکل هارټ هغه ډېره مزیداره خبره کړې وی لکه یو خبره ده یو انسانو دا دغه الفاظ دي په کلي کې وي چې زه پیغمبر یم کلي ته د هغه اشاره مکې ته وه هېڅوک یې ملګري نه یو بوډۍ یې ملګرې شوه دا د هغه اشاره خدیجې بیت ته وه یقینا هغه یې په لومبۍ ورځ ملګرې وه. بیا دوه ماشومانو سره ملګري شو د هغه اشاره حضرت علی رضی الله عنه او زید ابن حارثه ته ده رضی الله تعالی عنهما. یو دوست ورته میلاو شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د دغې نه هغه سټارټ واغسته دومره ډیولپ شو چې 1400 سال پس د هغه یو نیم ارب فالوورز دی اوس. جھوٹ اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. نعوذ بالله هغه دروغ ویلی نو هغه به بیا دوره وخت به پورې خلق بیا وایي چې دا واحد شخصیت دی چې په هغه خلق سر ورکوي. زمونږ دا لیډران خو ډېر شي خو سر څوک په چا نه ورکوي. وی ابۍ په خپل بچي ډېره مینه وه نو ابۍ وی چې خدای پاکه زما مخکې کې اوړوکی ناجوړه و نو هغه چېرته چې اسرائیل په څه شکل کې راغلی دی یا هغې ته ښکاره شوی دی
نو هغه وی چېرته میخه وه نو هغې میخې په دې بالټي کې سر ورکړو نو هغه بالټي کې هغه بالټۍ په سر کې نښتی و دا چې په دې کور کې ګرځن دی ابی ویږي نه دغه اسرائیل دی نو ابی په خپل مسیح الاول ویل نو خو چې کله ویل چې دا دی نو هغې وی ګورې روغ رنځور پکې کوه ځکه ټینګېدی خو بیا څوک نه شي که نه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد ذات دی چې یو سړی په هغه سر ورکوي دا هغه وایي دا مایکل هارټ وایي د فرانس کې دا اوس واقعه چې وشوه دغې سړي دا یو کس دی چیچن نوجوان دی خپل پروفیسر یې وواژو سمویل ځکه نقل لري د پیغمبر پورې به ټوکې کولې ځای په ځای به یې لیکل کول نو دا ځکه چې هغې پې دا میکرون چې دی دا بادشاه چې دی که نه دا ډېر هوښیار سړی دی دا دی د تبې د تا وغږېږي ځکه دی چې کومې پارټۍ دی هغه دا مذهبي دهشتګردي د هغو یو مضمون دی نو یو ښځه وه د فرانس اوسنۍ خبره تاسو ته زما نه ښه پته نو هغه مالي مجاهدینو اغوا کړې وه یا مالي چې کوم افریقې یو ملک دی 4 کاله نه وه نو د فرانس صدر ته پته ولګی چې هغه یې رها کړه دا دومره قیمتي وه ما په خپله لیدلی چې د فرانس صدر وله مخې له وتی و نو چې د فرانس صدر وله مخې له وتی نو خو غټه ښځه شوه که نه هغې ته پته نه وه چې دا به داسې راوځي جاز نه هغه راووتن د هغې بولقه په سر وه نو حیران شو چې دا خو هغه انګلیش لیډي په شان پکار و چې ټیټ راوتی وې د هر څه یې ښکاره وې نه هغې وی چې واټ هیپن دا څه چلو شو هغې وی چې زه خو مسلمانه شوې ما زما نه مریم نوم دی د فرانس دا صدر ډېر غوسه په دې شو او هغې دا الفاظ ویلي ورته چې زه د کومو مجاهدینو سره ومه their faces were black like تارکول یا کولتار like cool لکه د هغې هغه افریقې والا توري که نه نو زه چې د کومو خلقو سره ومه نو د هغو مخونه داسې تورو لکه سکاره but their hearts were clean like milk were white like milk د هغې دا زړونه دومره پاک وو لکه څنګه چې پی پاکي اوس چې د فرانس صدر ته هغې دا خبره کړه زه سره 4 کاله پاتې شوې یم کو ما ته چا په بره کتلي حالانکه دا خو لکه انګریزه ښځه و هغه خو تور خلق و نو موږ دا څه واقعات شو موټروی باندې څه چلو شو په دې کشمیر کې بل څه چلو شو زموږ خپل کردار د مسلمان په حیثیت څه دي د هغې کردار هلته څه نو هغې وایي چې زه خو حیرانه شوم د دې خلقو کردارو ته او د دې وجې نه ما فیصله کړې چې زه به ایمان راوړم ما ایمان راوړم نو دا واحد شخصیت دی ما تا ته 3 څیزونه خدای پاک ډېر قیمتي میلاو کړي 3 څیزونه خو زموږ سره دي 3+3 3 څیزونه خو دي چې زموږ سره الحمدلله شته یو دی زموږ کپړې شته او د دې کپړو قیمت د هغې چا نه تپوس وکړه چې چا کپړې نه په دې ژمي کې بعضې خلکو صادر نه وي بعضې خلکو جورابې نه وي تاسو به لیدلي غریبانان داسې شوش کېږي نو الحمدلله زموږ کپړې شته دویم شی زموږ سره چې دی زموږ کور دی نو الحمدلله موږ د خپلو کورونو نه راغلي یو چې دې ځای نه اوس فارغه شو نو خپلو کورونو ته به ځو لږ که ته فرض کې کو زموږ کور نه وی بس چل کا او دریم نمبر دا چې ډوډۍ موږ یا خوړلې ده یا به اوس خورو دې ته پوخا مخا موږ څه وی روټي کپړه او مکان 3 څیزه د دې نه زیات قیمتي دي سیرت حدیث او قرآن روټي کپړه مکان چې څنګه ساره باډۍ لپاره ضروري دی داسې سیرت حدیث او قرآن ستا د روح لپاره ضروري دی یو سړی مالدار دی که نه دا مالدار سړی چې دی که نه دته آرام دی سکون ورته نشته په آرام او په سکون کې فرق وي آرام دی تو ستا سره ښه ښکلی ګاډی دی اته سټارټ کا اکو ګوګل نقشه د سره یې جو تا ته به اس سیکټر جومات په اسانه وغی دې ته آرام وایي او سکون دې ته وایي چې ستا اړه خوشحاله وي ابوذر خبره کوله ما خلقو ته درس کوه نو زما شاګردانو پکې یو شاګرد چې دی ما ته وایي چې نن ماښام به زما سره ډوډۍ خورې ما چې خدای پاکه زه ماښام زما خاص ډوډۍ روژه کې خو بیا هر چا څه خاصي او ما ته به یې کور یخي خیر ما ورته ډېر مینت وکړو خو هغه چې نه زما سره به ځي هغه اخلاص ته چې ما کتل جو یو خوار غوندې کوټګۍ وه او په دویم چت کې او جو په پوړو یې زه وخېجولم داسې یو خوا زه ځای کېنولم خپلې ښځې ته وایي چې سابق صاحب یا شیخ صاحب مې راوستی دی زموږ ته چې ترجمه کوي زما سره به ډوډۍ خوري هغې ورته چې میرات څه خوشتی نه کوه دی به څه خوري دغه شوپړ دی شوپړه یا لوبیا نور خو څه شتی نه زمونږ کره وي ما خبرې واورېدې وی هغه سړی چې راغی وی ما ورته وی چې هلکه یو خبره اوس زما منې ما ستا ومنله اوس ته زما ومنه یو خو دا چې زه خپل اورات کومه د ماښام د بانګه پورې ما به نور نه چېړې او دویم دا ده چې زه ګورې دغه چې دی روژه په کجوره او په اوبو ماتوم
نو زما سره په دې جیب کې کجوري دي وي خو وې را سره جو کوماله دی اوبه راوړي جو دا به خو کې چې بل شی راله رانه وړي او دا لوبیا شوپړ دی دا زما ډېر خوښي نو که دا دې چېرته وموندله امانه دې پیدا کړم جو بس د بیې به مې وهلې دا اوس وایي ما د هغه خبرې اورېدلې دي جو هغه خو جو خوشحاله شو جو چې لکه ما جو یاره وی هغه سړی خوشحاله و هغه ښځه ای غاړې ته خوشحاله وه چې زه یې رخصتولم وی زه دومره خوشحاله وم په هغې ورځ باندې وی ما چېرې دا دنیا خو د جنت دی لکه دا دنیا راته جنت ښکاره شو بلو زما یو شاګرد چې ډېر مالدار و هر قسم له ګاډي ورسره و او هر قسم له بنګله وه ای ما ته چې ماښام به زما سره روژه ماته وی چې زه یې بوتلم یې دنیا تمام سیزونه وو خو وی هغې سړي ما ته دې ځای چې شروع شو ما بیا چې خپل ګاډي له واپس راوستم داسې فریاد یې راته کو چې مولانا صاحب بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے گھر میں آپ دعا کرے کہ پریشانی دور ہو جائے وی دومره پریشانی راته بیان کړه چې ما چې خدای دا دنیا خو دوزخ دی نو د دې خلقو سره آرام خو سکون نو ادای غریب سړي سره سکون نو نه کو تر سکون زندگی غواړي کنه نو بیا به دا درې سيزونه د درېو سره میلاپ کړي روټي کپڑا مکان سره بس میلاو کې سیرت حدیث او قرآن دا درې چې دي کنه د دې لپاره یو لفظ دی حکیم ګور تاسو ته پته را کنه د خدای په نومونو کې یو نوم چې دی هغه حکیم دی تنزیل من العزیز الحمید الحکیم الحمید قرآن کې ځای په ځای حکیم او حمید یو ځای راغلی نو د خدای په نومونو کې حکیم شو نو قرآن ته څه وایي یاسین دا بل تاسو به درځي والحکیم نو قرآن ته هم حکیم وایي او رسول الله ته څه وایي کنه چې ته به څه چل کې یتلو علیهم آیاته ویعلمهم الکتاب والحکمه وایي که رسول الله د حکمت ټیچر دی پڑھائی بتاته کوي نو دا درې خبرې شریکې دي دا یو بل سره انټر ریلیټډ دي رسول الله کتاب الله رسول الله وی چې کتاب الله کې ډایرکشن دی چې دسې کوا دسې کوا دسې کوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ شان کول یو ته ډایرکشن وي دی بل ته ایکشن وي نو دا چې د زندگی ایکټ او قرآن چلتا پورتا قرآن دی ته رسول الله وي رسول الله زندگی څه ده کان خلقه القرآن نه دی وجه نه زما ستا په ذموارو کې یو ذمواري دا ده چې ما تعالی قرآن راځي او قرآن باندې زموږ په سمجھ کړی چې رسول الله زندگی دی ته سیرت وي د سیرت په حواله باندې رسول الله د دنیا ته چې راغلو په ربیع الاول کې راغلو او بیا تل هم په ربیع الاول کې اوس موږ لږ لیټ شوي ربیع الثاني شروع شوی نن څه 5 یا 8 تاریخ به وي نو لکه بهرحال موږ ته نږدې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه ما ته طرف ته هغه د انټروډکشن یا د پیژندو دپاره پوخا موږ په سکول کې به یو شعر وی شاید تاسو ته یاد وي اتر کر حرا سے سوی قوم آیا اور ایک نسخه کیمیا سات لایا دا مولانا حالی چې یو شاعر و هغې غریب په دې موږ پوه کولو چې نور خو له څه چل نور دغه ورته و نو هغه دا و چې وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کا بر لانے والا زمونږ پوه کوي چې دا پیغمبر څوک دی جو شاعر خپل کوی کو یو سیک شاعر دی هغه ډېر خبره کړې ده وایي چې ہو جائے عشق اس میں کوئی وجہ تو نہیں محمد پہ مسلم کا صرف اجارہ تو نہیں آغا سکھ وی ز شاعر ما او ز سکھ ما خو پر رسول الله مین نه که سکھ پم مین ده یو بل دغه فرانس ته نو دغه یو لیډر ده ناغه نوم ده لیمنټاین ناغه دا خبره کوي وی چې کده کامیابی وسایل کی کمی چې وسیله د ایست سره نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څوک یو بوډۍ و څنګه چې هغه وایي دوه ماشومانو وسایل کی کمی مقصد کی عظمت دومره غټ عظمت چې په ټوله دنیا باندې دین قائم شي دا ډېر غټ مقصد دی اور مختصر وقت میں کامیابی کا حصول که دا کرائٹیریا ان د رسول الله نه علاوه هیچا نه ده کړې دا د فرانس هغه لیمنټاین وایي دا دغه الفاظ دي د دې په دې فرانس په دې علاقه کې هغه بل یو سړی ډېر مشهور و نیپولین بناپارټ دا د هغه الفاظ یې نیپولین چې کوم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم په 15 سال کې کړی هغه کار په 1500 سال کې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نه دی کړی وایي دا ولې
وی د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د رسول الله په زندګۍ کې دا فرق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کار په انساني بنیادونو کړی دی د بني آدم په شانې کار یې کوه. وی دا څنګه؟ وی ګوره دا داسې کا نو اول پیغمبر څوک راغلی و دنیا ته چې د بني آدم ته شروع شوي دي او پیغمبر څوک آدم علیه السلام وکړ یې کې یوازې دا ولې یوازې و څوک خو نه آدم علیه السلام به څوک یو به قابل یو حابل یو پیغمبر ولا پوره و که نه اګور چې په کم ځای کې به څوک چې په سریلل کا کې سټارټ اخیستی دی زندګۍ څوک چې نه په عراق کې لاول چې ځمکه جوړه شوي او آدم علیه السلام راغلی خو جلک غوندې خلق به و که نه بیا دا خلق خورېدل دې خلقو بس ډوډۍ نه خوړه وایي دې خلقو لاول څه خوړل دا هم داسې یو علمي خبره ده لاول دې خلقو چې خوړل نو هغوی ښکار به یې کوه نور څه و مرغۍ به یې وي امایان به یې خوړل ځکه چې په چل خو نه پوهېدل بیا دې خلقو به دغه یې زده کړه زمینداره چېرې دا دغه ور واچوه د دې نه به بوټې روخېږي بیا به یې وخوري دا ساګ ماګ به یې خوړل نو لاول غوښه وه بیا ساګ شو بیا وروستو دا پیسې راووتې دا اکانمي چې ده که نه دا بیا وروستو راووته چې خلک ګڼېدل چې خورېدل مونږ وایو پښتانه چې دي دا دې غاړې راغلي دی پلانې دې غاړې چې خواره شو نو ګاډي خو ونه جو پیغمبرانو ډېر شو جو دا ادریس علیه السلام او دا یعقوب علیه السلام دا اسحاق علیه السلام دا یوسف علیه السلام دا ډېر شی و ځکه چې دا اوس هر ځای ته به پیغمبر لیږل غواړي که نه جو بیا څه چلو شو ګلوبل ویلیج جوړ شو دې چې وایي که نه انګریزان وایي چې ګلوبل ویلیج دی دا دنیا ځکه دلته چې ته خبره وکړې فیسبوک لیور کې جو په امریکا کې بس تا چې څوک وي جو هغه ته پته ولګي میډیا زیاته شوه که نه چې میډیا زیاته شو چې یو پیغمبر پوره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی اخري پیغمبر دی نو ګوره لاول یو پیغمبر نو بیا خواره نو بیا په آخر کې یو پیغمبر خو هغې پیغمبرانو کارونه چې دي هغه عجیبه دي لکه اوس موسی علیه السلام چې ځي جو دریاب ورته څه کو دا تاسو ته پته ده که نه وایشله جبکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د هجرت سفر کو او دومره اوږد سفر و پیاده روانو او دغه ورسره و هغه سورلی ورسره وه او یاره دومره وه چې ابوبکر صدیق پې خفه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله مخې ته کېږي کله شاته ته کېږي رسول الله ورته وایي ابوبکره ولې وایي چې مخې ته یم د شا غمي را سره او چې شاته یم د مخې غمي را سره چې کله د باندې حمله کېږي ډینجرس سفر دی که نه نو چې هغه ته هلته کې دریاب داسې کې نو خو ده ته هم دا مدینه را نږدې که جو خو چې خپه کېدي مونږ ویلو که نه یو قدم چې تر عرشه پورې رسي خو الله تعالی داسې نه کول په انساني بنیادونه یې ځکه کول چې بیا به دا وروستو د مردانه د بنیر دا خلق وي چې هغه د خو دا دریابونه یې ورته کړو موږ څه وکړو وایي چې نه تاسو د پیغمبر خلفا او پیغمبر چې کوم کار کوه اوس به یې تاسو کوئ نو بیا به موږ دا بانه کوله چې هغه ته خو دریاب شلېدلی وی چې نه هغه پیاده تلی ګور رسول الله صلی الله په انساني بنیادونو څه کړي یو د مکې نه مدینې پورې تاسو تللی حج له تقریبا 200 کیلومیټر دی نو د اوښ په د 400 نه به څه پیسې د اوښ په څه دغی سفري نو ګوره چې په څو ورځو کې به هغه کړي سره د دې دومره خطرې نه چې هغې اعلان کړو چې چا ژوندی یا مړ ونیو نو موږ به وله 100 اوښان ورکوو تاسو ته به د اوښ قیمت تاسو ته معلوم دی یو تقریبا په 1 لاک به نو 100 اوښان له چې په 100 کې سره ورکې 1 کروڑ خو نه جوړېږي ډېر شی به جوړېږي که نه 100,000 به 100 چې شي نو دا خو به بولګېټ هم ورنه کي نو هغه سراقت شی میلاو شوی پسې را دنګلي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت په انساني بنیادونو هلته کې موسی علیه السلام مزې کړي دي اخو دریاب ورته داسې کړی او هغه بیا شی عیسی علیه السلام څه کوي چاله په سترګو لاس راکاږي جوړون څه شي دغه شي مړ ژوندی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې په احد کې به څه شهیدان کېږي غاښ شهیدان کېږي بیا په طایف په سفر کې په ګټو ولي او وینې ترې رابهیږي او بیا چې هغه کله په شاک کې ځي دا کله چې سړي باندې درد راشي که نه بلډ پرشر وغورځېږي بلډ پرشر وغورځېږي موږ ورته شاک وایي په شاک کې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاک کې شي ارتاویږي نو دی ودري وایي کړی ہو جاؤ نا تم نبی نہیں ہو गिरते क्यों हो او حضرت د خپل صبر باوجود دومره خپه شو چې دا الفاظ وي اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حیلتي زما ربا زه خو تا ته ګیله کوم زه خو ډېر کمزوری شوم زه خو سپک شوم وقلة حیلتي وحوانی علی الناس زه خو په خلقو کې ډېر سپک شوم الی من تکلني زما ربه زه دې چا ته حواله کړم الی عدو یتجحمني دشمنانو ته دې حواله کړم داسې خلقو ته ملکته امري په مارې خلق زوره ورکو
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناولې ارس په انساني بنیادونو چې رتب ادا کر کے وہ یو خبر یاد ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے صرف نہیں آیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نو راغلی یوازې چې سبق زده کړئ چې تاسو له قرآن درځي نه اس قرآن کو غالب کرو دا خو به تاسو دا آیات به تاسو اورېدلی هو الذي ارسل رسوله نور را سره تاسو وایئ بالهدى ودین الحق آخري ټکی ډېر ضروري دی لیظهره علی الدین رسول اللہ صرف دین سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے آیا تھا اور دیو جنا سیاست پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست ویسے تو ہوئی ایک گن کا پیتا وی سیاست ځکه مونږ دا سیاست بدی شي نو پر خپل جماعتونو کې لیکلي یہاں سیاسی تقریر کرنا منع ہے کو چرته مولوی صاحب راشه تقریر مو ته پرې غوږ جو ګوره سیاسي خبره باندې کې موږ ته ګناه نشته ځکه سیاست چې یو سړی ظلم ډیر کوي یو سړی پردي جایدادونه په ځان پسې لاټ کوي یو سړی واده خلافي کوي یو سړی لاول یو یا بلبله وایي دې ته سیاستدان وایي موږ هغه نه پرېږدو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری حدیث تے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دا بنی اسرائیل سیاست با انبیاء وکاو وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی زم سیاست کوم خو ګوره زه خاتم النبیین زمان ورستو بل نبی نشتا بنی اسرائیل کې خدا چې یو نبی براغه بلار جو بل براغه اوس به بل نبی راځي وسيكون الخلفاء تاسو به خلیفګان دا ماته دا ماته ته وایي مونږ ته خپل قیمت نه معلوم کنه دیو جن قرآن کې الله تعالی مونږ پوه کوي پدې نو مونږ ته وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د لکم دا د غزان تکا دا ما ته وایي چېرې تاسو شو کو په اس سیکټر کې کو په جے کې اكو په بونیر کې کو په مردان کې ستاسو د پاره پکې اسوه حسنه ده نو چې کوم کار کې دا تبلیغیان اکثر دي سوي کنه وایي د رسول الله په طریقو کې کامیابی ده اور پسې د غیرو په طریقو کې دې څه وایي کنه دغه طریقې دي نو طریقې به راولې کنه ویسو تاسو وایي کنه دا ماټ ډېر کولاو شي یو ته مایکرو ماټ وایي بل ته میکرو ماټ وایي یو ته مایکرو فینانس یو سړي په خپل کور کې کاډۍ جوړه کړه ټکا 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 کپړې جوړي گزاره به کېږي ځکه چې خو یو سړي غټ دغه ولګاو میل ولګاو نو د میل مقابله خدا نشي کولی کنه داسې د رسول الله په طریقو کې بعضې میکرو دي بعضې مایکرو دي میکرو پکې څه دی بدر د بدر غزا میکرو پکې څه دی د احد غزا نو کو فرض کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد په غزا کې غاښونه شهیدان کیږي او ته الته ناس مسواک وخی نو مسواک خو دی سنتو خو دلته خو مایکرو نه دی ځکه چې رسول الله بو چې خان دلته نه راځي تاسو لیدلی احد کنه د حج ته ډېر دغه ته مدینې ته ډېر نږدې دی نو چې یو سړی په مسجد نبوي ناست نفل کوي هغه مسواک والی اول ته پیغمبر زخمی کیږي او دی هلته نه ځي نو مطلب چې په مایکرو کې لګیا دی خو میکرو خو نه کوي که نه وایي د رسول الله د ټول نه غټ سنت سو د خدای دین په دنیا کې غالب کولو چې د کله نه راغلی او د تلو پورې په دې لګیا نو اسې د رسول الله که سیاست کې او کو فرض کا څه بل څه کار کوي نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه دا د چا دپاره دی لمن کان یرجو الله والیوم الاخر کوم خلق چې الله په تمئ موږ سفر کړی اوس رالو مازیګر نه چې داسې وښایي مازیګر موږ په بونیر کې کړی داسې ټیک دا خیر نه ټیک دا زه ریلیکس یم داسې ټیک شو جي نو هغه دا شو چې لکه لکمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا درې شرطونه پوره کوو یو چې موږ ته د آخرت غمي را سره یو را سره د الله غمي یو زموږ سره د آخرت غمي او دا زموږ د درې واړو سره شته دا درې واړه زموږ سره شته نو موږ وایو چې لقد کان لکم بس ماته پرې رسول الله اسوة حسنه نو موږ به څه کوو لکه موږ وایو چې هلکه وایي ته څه کې وایي زه کور ته ځم موږ ټول کور نشته بس پرېږده ټیک دی کور شته زمونږ نو کور به وایي څه کې وایي موږ دا مذهبي خلق چې یي که نه دی بار ښه ریلیکس وي شاګردانو سره ښه ټیک ټاکي کور یې تندی راوراني ښځې یو بل ته وایي یاره بابا په څه خفه دی بل ورته وایي یاره بار خو ټیک ټاک و اوس لقد کان لکم فی رسول الله صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بار به پریشان و صحابه ته وایي شیبت یا رسول الله د خدای رسول ته خو د وخت نه مخکې بوډا شوې نو حضرت ته جواب ورکوي شیبني هود و اخواتها دې صورتونو بوډا کړم ما سره د خلقو غم دی چې دا خلق به جنت ته څنګه ځي خو چې کور ته لاړ شي نو عایشې ته وایي او همیرا و سوربڼې ریلیکس دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم لاهله که تاسو کې غوره سړی هغه دی چې د خپلو وړو زګو سره ښایي
سړی ورته وایي زما سره 1 روپۍ ده. وایي څه چلو کوم؟ حضرت ورته وایي په ځان یې ولګوه. وایي یو را سره جي بله ده. وایي په ټبر دې ولګوه. وایي جي یو را سره بله ده. وایي په خپل بچي ولګوه. دا خو ورته نه وایي چې پلاني دغه ته لاړ شه هلته کې ځان له میان وخوره. دا ورته نه وایي په ځان یې ولګوه، په ښځه یې ولګوه، په بچي ولګوه. وایي یوه بله ده. وایي په نوکر یې ولګوه، هغه هم نه قلارېدو. وایي یوه بله ده. حضرت ورته وایي به انت ابصر، تا سړي له مازغه خرابې، نور بیا ته ښه پوهېږې. دې ته کرونولوجیکل آرډر وایي چې ستا کومه مدني ده که نه، اول ستا د بچو حق دی په هغې باندې، اول ستا د مور پلار حق دی په هغې باندې. دې وجې نه الله تعالی د خپل نوم نه پس څوک وایي الله تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا. ګوره لږ فرق دی. نو زما ستا دپاره غټه خبره چې په کور کې ته د خپلو وړو زګو سره ښی، د خپلو بچو سره ښی، د هغې سره ریلیکس یې، د هغې ضروریات پوره کې. هغه سړی د خدای پاک ډېر بده شي چې هغه د دوستانو سره ښی، هغه د یارانو سره ښی، خو د کور خلقو سره رویه خرابه یې. دا جوارګر اکثر دیسي. د جوارګر نه که ته تپوس کې نو کور ته ټماټر نه راوړي، ابار په خلقو باندې تیکې خورئ. دا جوارګر ټایپ سړی د خدای نه خوښ، د خپلو خلقو سره وي. د کور نه راووتې وي اوس په چېرته ځې دوکان ته. وی ته خبرې رسول الله د دوکان په باره کې څه ویلي؟ وی زمونږ خو په دغه ځای کې بازار دی. وی حضرت تا ته ویلو که نه؟ ګوره اللهم بارک لامتی فی بکورها، چې تا دوکان کولاو که نو وختي چې دوکان کولاوې نو خدای به پکې برکت واچي. داسې نه چې په 12 بجې به یې ته کولاوې. یوه. دویم نمبر، ته چې دوکان ته ځې که نه اسان کاره ته ښي. دا داسې خبره موږ د تبلیغیانو ته اکثر قاریږو، موږ وایي دې ډېر ثوابونه ښیي. حالانکې دا واقعي په حدیث کې دي چې څوک لاړه دوکان یې کولاو کو بازار ته لاړ او دا کلمه یې وویې، څه به زه هم څه به راسره تاسو وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. څه ګرانه خو نه ده. نو خدای پاک ورله 10 لاک نیکۍ ولیکي، 10 لاک بدې به تې لري کي، 10 لاک درجې به ورته اوچتې کي، کور به لور کړي. چې دوکان دې کولاو کړی نو لکم فی رسول الله حسوة وسوة، دا کلمه ووایه که نه. وایي چې ښه ډاکټر صاحب دا خو ډېره اسانه کلمه ده، ما له خو نه راتله پسه دې نه چې دوکان ته ځم زه به دا وایم، ځکه حضرت تا ته قرآن وایي چې ستا دپاره دغه ده. وی بیا به هلته څه کوې؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دوکان کې سودا خرڅی که نه نو قسمونه ډېر مه خوره ښه. ایاک والحلف، ځکه چې ته قسمونه خورې په خدای یقین وکړه چې 2 روپۍ پیدا مې ده پکې، اکو 2 نه مې پکې زیاتې نو ما یې لرنه اشاته مې سړی پریښي که نه او سر به لګوم. وایي چې دا به ټیک ته ستا سودا خرڅه کړي، خو منفقة ممحقة للبرکه، برکت به پکې نه وي. په دې به راځي په دې به ځي. نو دوکاندار چاته وایي چې قسمونه ډېر مه خوره. نو بله ته څه وایي چې دا دوکان دې پاک ساته، مخې ته دا ټول ګند رالی مخې ته ارتاوې، یا د مخې کو فرض که نهر دی تلی، دا ستا حق ته چې څه دوړي دي هغه په هغې نهر کې ورتاوې که چې اوبه راشي یا بلاک شي. نو حضرت څه وایي اتقوا اللاعنین، د 2 لعنتینو څیزونو نه ځان ساتئ. یو ګن مه پیلاوئ په سوري کې، یو ګن مه پیلاوئ په لارې کې. دا 2 ځایونو نه ځان ساتئ. دا ستا دا لار هم ده او سور هم دی، دلته مه کوئ. نو بیا ورته څه وایي دا دوکان چې تا کولاو کو نو یو خدا چې په دې کې من غش شه دا خو به تاسو له درځي فلیسه من مه کوه که نه تودې. دا څه ورته وایي دا وچو او لامده مه شریکوه که نه. نو بیا ورته وایي ویل للمطففین، چې ستا تلې دوی چې یو تله د خرڅ وي بله د هغه سوی کاڼي دي بدلي، دا مه کوه. بیا ورته په آخر کې ډېر خوږ ټکی وایي چې که ته دوکان ته SOPs دی ته موږ په دا کې وایو، وایي لکه SOPs څه دي؟ نو SOP د دوکان ته رسول الله ښوولی دی چې ته دوکان کولاوې. نو یو پکې دا دی چې دا د خپل ګاګ سره نرمه رویه ساته. نو حضرت وایي رحم الله عبدا، خدای دې په هغې بنده باندې رحم وکړي، سمحا اذا باع، چې هغه د پراختلۍ دغه کوي چې کله خرڅوي. دا په 120 روپۍ دی، تا سره 10 روپۍ نشته، زه 10 په بیا راکې زه دا اوسه. تا جی په 90 دی خو ما تاله 10 روپۍ زه در کوم، تا 100 روپۍ لوټ راکو خو زما پیدا کې ماتې نشته. نو چې څه چې نه ماله به یې پیدا کې. نو هغه وایي سمحا اذا اشترا، چې کله اخلي نو هم د لوی زړه مظاهره کوي. و سمحا اذا اقتضا، چې چاته دې پیسې ته ورته زما پیسې راکې که نه، ته ورته لکه پیسې راکې که نه ودې تړم دلته. داسې چېرته چاته مه وایه یاره که پیسې سره شوي نو که ماله دې راکړې زما هم ضرورت دی، په ما پسې ما هغه دغه والا راځي بیلونه والا راځي. وایي چې موږ خو په سکول کې استادان یو او موږ خو مدرسې کې طالبان یو. وایي چې په دې کې راته هم که نه. وایي دا ته څنګه کوې؟ وایي حضرت ورته ویلو چې ګوره که فرض که تاسو ټیچینګ کوئ که نه پړهایي کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ټیچینګ چل ښیي. نمبر 1
ठहर ठहर कर बता देते थे. خبرې سو چې کړ 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 چې لکه تا و چې سیب سوي استاد سیب سوي یاره وسه چل دی وې سړی په خبرې نه پوهېږي سو وګڼې دو نو حضرت سے ٹہر ٹہر کر بتا دیتے تھے. بیا ورته څه وایي که اگر کوئی الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. دومره په ورو ورو خبرې به کې هر خبره 3 دفعہ ہر لفظ کو 3 دفعہ دہراتے تھے. لکه ته پڑھائی کې که نه د پیغمبر په طریقه کو کې نو هر خبره 3 پیرې ورته وایي چې خلق پې پوه شي که نه. بیا ورته څه وایي کبھی کبھی ہاتھ کے اشاروں سے کام لیتے تھے. جیسے کہ ته پڑھائی کې که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کړو مومن د مومن څه دی روړ دی یو بل مضبوطی نو شبکه څنګه چې دا لاس په دې کې ورومنډو د دسې وکړل بل ورته څه چل کا وی چې اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چل کوي کبھی ډیمانسټریشن یعنی موز ته خطاب موز به ته څنګه زده کې وی صلو کما رأیتمونی اصلي په دې منبر ولاړ دی ښکته راکوشو او په خپل رکوع سجده وکړه تا ته چلو خو دا تا ته د دکاندارۍ چلې ته مخو بیا په آخر کې تا ته وی چېره کوئی فرض کا ته کو چا به صحیح کار وکړو د هغه به حوصله افزایي کوله. یو صحابي دی د شپې خوږ تلاوت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاته ولاړ دی ساره ته وایي پلاني تا بېګا ډېر خوږ تلاوت کړی ما له ډېره مزه را کړې وه. هغه وایي کو ما ته پته وی چې حضور یې اوري ما به د دې نه هم خوږ کړی. دې ته وایي انکریجمنٹ. او بل یو کس تھے کہ غلطی سے کو کی اگر کوئی غلطی کرتا تو اس پر شفقت فرماتے تھے. نو دا تا ته د ټیچینګ هغه چلې ده ته خو بیا وایي چې که فرض کا ته وایي چې نه زه خو دغه کومه زه خو سیاست کومه مونږ خو دا اوس بلدیاتي انتخابات ولاړ دي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ته د انبیاو کار کې ځکه تسوسهم الانبیا د انبیاو کار په ګنکپۍ ګورې نه کې دا څلور خبرې چې ما وکړې ظلم او وعده خلافی اور دھوکا دا د سیاست نوم دی. اوس دا به نه کې خبره به د انبیاو چې صفت دی د انبیاو په شان دی به کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره سیاست د ابتدا نه کړی وی څنګه وی چې اول راغی هغه مایکل هارټ والا خبره ده چې څلور کسه ورسره هېڅوک ورسره نه و. ګوره په هغه ورځو کې پولیس نه و تاڼې نه وې اف سی نه و فوج نه و نو چاته به راپورټ کې نو خو چې څوک کمزوری او به یې رایسار کو جو واښه به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بچو د وقلو نه ولې ابو طالب په شا ولاړو. ابو طالب د هغې لیډر و جو هغه ته خو څه نه وې. بل طرف ته څوک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپله قبیله وه بنو تمیم هغه په شا ولاړو هغو ته هم څه نه وې. خو د بلال رضی الله عنه څوک و هېڅوک یې نه نو بلال رضی الله عنه خو به یې رایسار کو اسه به یې ملا د پاسه په ګډ کې خو هغه به د لاندې څه وې احد بل یو فیملی و خاندانو یاسر هغې راغلي و غریبانانو هغو سره خو یې داسې چل کړو چې هغه ښځه تبر چې وه سمیه نومې وی چې ابو جهل نے اس کے شرمگاہ میں برچی ماری. بل وی چې یاره په وخانو پورې وتړله او بیا له یې کړه او هغه زوی چې و عمار هغه به یې په اوبو کې ډوباو ای چې هېڅوک یې تپوس نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته به څه وی اصبروا آل یاسر فإن لکم الجنه صبر کوه. نو مطلب چې په دومره بد حال کې چې کله مذاکرات کېدل نو یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بل طرف ته وفد دی د هغې مشر څوک دی ابو جهل. دا ابو جهل ډېر تکړه سړی و موږ ته کو څوک وایي چې اجتماع له 10 کسه بوځه موږ نه شو به او ابو جهل 1000 کسان د مکې نه مدینې ته د بدر غزا له راوستي و. اساساً کار خو نه دی 1000 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې کې خدای پاک ډېر چې پکې اویا قیدیان شو اویا مردار شو. ابو جهل پکې پخپله شو. هغه ابو جهل په مذاکراتو کې ناست دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خبره کوي وایي زما تره یوه خبره ورته کوم که دې ومنله نو عرب به هم باجاګزار شي او عجم به هم بازار په ټولو به بادشاهي راشي. دا سیاسي خبره نه. ابو جهل خوشحاله شو وی کو یو خبره او موږ یې کوجو وی کوي نو هغه ورته په جواب کې وی قولوا لا اله الا الله تفلحون. نو هغه وی یاره دا خو تعجبه خبره کې وی اتريد یا محمد ته دا غواړې اجعل الالهه الها واحده چې ټول خدایان یو کو دا خو تعجبه خبرې کې. نو دې نه دا پته ولګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې سیاست کړو
چې په دې دغه روانو که نه هجرت له چې تلل نو په هجرت کې ورته څه هلته پسې سراقه ورپسې ورسېد نو سراقه ته یې څه وې سراقه ورته وایي چې ماله لږ لیکلي راکړه نو حضرت ورته سیاسي خبره کوي وایي کیف بک یا سراقه سراقه ستا به څه حالي چې کله د کسرا هغه بنګړي ستا په لاس کې راشي دا سیاسي خبره نه ده دا کسرا هغه وایي چېرې واقعي نو یاره ما لیکلي نه راکې ابوبکر ویې ورکوله کله چې ابوبکر په سرمن به یې لیکلي هلته خو به کاغذ نه و هغه سراقه خو خيار سړی ځان سره سنبال کړو کله چې ایران فتح شو ایران په ورځو کې څو لکه اوس چې امریکا ده چې ایران فتح شو هغه خپل سرمن راوړه او حضرت عمر ته یې پېښ کړه حضرت عمر رضی الله عنه وی الحمدلله الذي تعریفونه دي هغې ذات لا چې د دې سراقه نه دا د دې کسرا نه کسرا ابن هرمز لفظ دی د هغه نه دا بنګړي واغستل چا چې ویلو چې انا رب الناس د خدای دا کوله او چې سراقه له ورکړل سراقه ته میلاو شو دا بیا سیاسي خبره وه د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدا نه د انتها پورې سیاسي کوله چې کله هلته کې لاړ نو هلته کې بیا په مدینه کې حکومت جوړ کړو حکومت خو بې سیاسته نه جوړېږي خو طریقه د سیاست سره ته سیاست کې عزت رسول الله طریقه خیم نمبر 1 خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین کو فرض کته سیاست کې نو بیا به د جاهلانو سره نه الجاوي کاته ته کنزلو کې تاسو کو د فیسبوک سو ګوري کنه په دې کې کنزل ډیر زیاتی نو کو ته ولا جواب ورکې نو ته د پیغمبر سیاست بیان کې ځکه واعرض عن الجاهلین اعراض عن یو دې باغې کې داغي سره الجاویدل یو اغي نظر انداز کول نو چې ته نظر انداز کې د سیاست لومبنه سټپ سره چې ته به نظر انداز کې کو سو غړي وډي وي نو هغه د پاره استغفار وای چې خدای رحم وکړي بیګا ما دی لیډر یو خبر اوره د څه خپه شو سړی د اړه خوښي او دعا وته چې خدای وته معافي وکړي او ته پسې سموای دا د سیاست د پیغمبر د سیاست لومبنه سټپ دویم واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل په خپلم صبر کوا او ځان ته ګوره ابراهیم علیه السلام سوره صبر کړو اولو العزم پنځه پیغمبران دي یو ابراهیم علیه السلام یو موسی علیه السلام یو عیسی علیه السلام یو نوح علیه السلام یو رسول الله په خپل دومره صبر وکړي نو حضرت صبر کاو چې سړی په طیب کې دوه روالو خوري بیا اخر کې دعا رسول الله دا کوله ولکن عافیتک هي اوسع لی لك العتبى حتى ترضى زماره به تر څو ته نه خوشاله شوي زه خو به دې رضا کوم د دې صبر بل انتها شته دوه شو دریم دا دی که ته سیاست کې نو بیا به هجرت کې خپل کلی به پرېږدې چېرته به ځې مایګریشن چې ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو پیره مایګریشن وکړو ما دغه کې خوند ونه کړو په طایف کې نو چې بیا راغې نو خپل کسان یې دغه ته ولېږل حبشې ته او د هغې نه پس ورته الله وي چې ته وځه بیا مدینې ته راغې او په مدینه کې کم په مکه کې 13 سال تاسو 13 سال تېر کړو څومره ملګري وایي 100 یا 150 او چې کله مدینې ته راغې او پولیټیکلی اسټرانګ شو نو بیا څه شو چې کله خانه کعبه دغه فتح کوله نو 10,000 وکنه 10,000 دا دې ته ورسېدل نو هغه څه چې هجرت ضروري دی که زه هم چې زه به د بونیر نه نه وځم اته وایي زه به د مردان نه نه وځم پای خو نه کېږي ته خو به ځې چېرته کې خدای به خیر کړي او څلورم نمبر دا ایکټیو ریزسټنس چې کوم خلک قرآنې کوي هغې له به څپېړه بیا ورکوي چې کله ستا سره طاقت راشي لکه بدر کې چې کړو په احد کې کړو په خندق کې کړو چېرته به دي ورانې کو او پسې ځان رساو دا د تبوک دا جنګ چې و هغه قیصر روان دی 1.5 لاک فوج دی رسول الله ورپسې خپل کسان روان کړه 30,000 او چې څومره اوږده لار وه تاسو واریان شئ په یو وخت باندې 18 کسانو چې کور چې څه وخت به نمبر راځي 18 کسان 18 کسانو سورلي په یو وخت بدر کې 3 کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو امامه غالبا یو علي رضی الله عنه هغه وته چې زموږ په هغه باندې تشه حضرت ته وینا زمام ثواب ته ضرورت ته استادو چې تاسو سورېږئ زما په نمبر به تاسو نه سورېږئ زه په خپل نمبر سورېږم بیا به زه پیاده ځم نو دې ته وایي ایکټیو ریزسټنس چې داسې سټ په ښکته نه وړې طاقت به راولې او طاقت به بیا جواب ورکړې دا یو زما ستا کار و بیا چې کله اسلامي حکومت راغی نو هغې به څه وي هغې به بیا داسې نمبر 1 ابسلوټ ساروینټي د قانون د جوړولو حق به صرف الله ته شریعتا فتبعوها موږ شریعت را لېږلې هغه به ته کوې تاسو به یې څه کوئ وایي په اپس کې تاسو چې و امرهم شورا بینهم مشوره به کوئ دریم دې مشورې کې پارلیمنټ کې چې څومره کسان دي د دې به 15 حقونه ادا کوئ دا کوه بیا خبره ختمو موږ به د خپلو ملګرو حقونه ادا کوو نمبر 1 حفظ دین موږ داسې حالات به پیدا کوي چې خلق په خپل دین عمل کولی شي کو فرض کا یو سړی د دین نه ځي
او دین بدنامیږي نو د مرتد سزا څه ده تاسو ته پته ده قتل چې کوم سړی اسلام نه قبول کړي اخو نه دی قبول کړي خو چې کوم سړی قبول کو بیا ته وځي د اسلام ته سپک ګوري اسپک قتل په اسلام کې نشته لکه د پیغمبر خبره سړی نه مني جو نه مني خو سړی د پیغمبر خبره نه پیغمبر توهین کوي دې ته واجب القتل توهین اجازت دی چا نشته نو دیو جنا نمبر 1 شو حفظ الدین نمبر 2 حفظ النفس که یو سړی بل وجو نو شریعت بس چل کوي قصاص دا تاسو د موټروي واقعا واورېدې د عمران خان دی خدای ورته توفیق ورکړي خو غیر چاپیره ګرځي خو اسلامی سزاګان له ناراضي اتر سو پوری چې اسلامی سزا نه شوي نو کله په دې موټر وې کېږي په کراچۍ کې به زینب والا کیس کېږي په مردان کې شو په ګجر غړای کې په دې ځای کې به وشي او اوس په کشمیر کې وشو یو پیغمبر راځي وی حل سره اسلامی سزا هغه ته خو تیار نه نو قصاص شو نو چې کوم دویم دی حفظ المال چې چا ستا پیسې پټې کړې او غلا پې ثابت شو نو چل وکړې لاس به دې پرېږدي دې ته قطع ید وایي حفظ المال شو څلورم نمبر دی حفظ العقل کم شی چې عقل خرابي پې به پابندي شراب شو نشه شوه اوس شراب په ځای باندې ایستي که نه ساره یونیورسټۍ سټوډنټان څه شي خراب کړل دې شي خراب کړل د دې وجه نه دی باتیا کوړي نو عقل ځکه چې آیس اوس کې خو نه یو ټولو غټو خلکو دا زامن چې دي بلکې چې څوک ډېر غټ دي د هغو لوڼم هغه شیان شوي دي موږ ته چا خبره کوله پاکستان صدر پوخا وی چې یاره د هغې دغه ته لاړو ډاکټر صاحب راته خبره کوله په اسلام آباد کې بنګله وه یو هلک یو جناس یو بل ته ستلې وخي غټ خلک خو په دې مصیبت اخته الله دې موږ ته معافي وکړي نو دې وجه نه دې سزا څه ده د دې سزا کوړي دي اتیا کوړي دي او بیا یو شی پاتې شو نسل چې ته چا بچې حفظ النسل هغه سړی چې چا د ملا نه پیدا د ته زوی وي پردې سړي ته زوی نشي ویلی نه پردې سړی ځان له زوی کولی شي چې پیدا د نه د دې وجې نه چونکې د نسل خطره ده چې نسل به څنګه دې ته وایي حفظ النسل نو په زینا به پابندي کو زینا فرض که شادي شده سړي وکړه جو رجم به اکه غیر شادي شده وکړه جو کوړې به جو موټروی به دیم بچي کشمور به دیم بچي زینب به دیم بچي کراچۍ به دیم بچي دا پنځه خبرې دي نو ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه که ته دوکاندار هم ستا دپاره پکې دي که ته ټیچر هم ستا دپاره دي که ته سیاستدان هم ستا دپاره دي زما ستا دپاره د رسول الله زندګۍ باندې عمل پکار دی هغه مجلس ته به ځې چې په هغې کې په دې بحث کېږي هغه زده کړي خدای دې ماله تاسو له په دې عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین